هغه خبره به په اخره کې بیا وکړم چې ټیک ته چې راست تاسو زاړه عادتونه دي په 2010 کې په 2022 په سیلاب کې سوري په فلډس کې دا ډیولپ شوي دي خو دا به هیرول ځکه غواړي دا به پرېښودل ځکه غواړي چې دا یوازې ستاسو ژوند نه دی د ستاسو په شا باندې خاندانونه دي په کور کې به ستاسو ماشومان وي په کور کې به ستاسو تورسرې وي په کور کې به ستاسو مور پلار وي د هغې نه علاوه د انتظامیې ته نور هم ګڼ شمېر مسلې دي د دهشتګردۍ خلاف جنگ دی د هغې نه علاوه نورې مسلې دي ورته نو دوی له ایکسټرا کارونه مه ګورئ په کار ده چې دوی هم خپل کار کوي تاسو هم خپل خاندانونه او د ریاستي مشینري په تکلیف کې مه اچوئ خوشحاله اوسئ بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو سنگرخان ما او دا وخت د دریای سوات کې په مونډه کې موجود یم دلته کې په سیند کې سیلاب راغلی دی او ویلی کېږي دا هم چې سیلاب اوبه چې دي نورې به هم زیاتېږي دا وخت چې کومه موقع که ورکوم نو دلته کې په دې سیلاب کې څه کسان دي هغوی راغلي دي د لرګو نیولو لپاره قدرمنو کتونکو دا وخت را سره د تنګي اسسټنټ کمشنر وقاص الرحمن افریدي صاحب موجود دی باقي تفصیلات د دوی نه اورو سره اول خو راته ده ووایئ چې دا کم خلکه د دوه دریو لرګو لپاره خپل ژوند یې په خطره کې واچو خپل خاندانونه یې په تکلیف کې واچولل ایون چې څونه ریاستي مشینري ده د تحصیل د لیول هغې له هم زه به دا ویم چې کړاو خو نه دی خو بس یو کار کې مبتلا کړل څه به ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم داسې ده چې بېګا د شپې نه چې موږ ته پته ولګېده چې په سوات په ذخیله کې پنجګوړه کې باران زیات دی او هلته کې د اوبو فلو زیاته شوې ده نو موږ هم خپل ټیمز او هغه الرټ کړه او د شپې نه موږ په دې باندې دلته کې ټیمز ریسکیو اریګیشن ټول ډپلای کړه وقتاً فوقتاً موږ دا صورتحال مونیټر کوو د سهار نه 4-5 ځلې موږ ما په خپله پولیس والا ریسکیو والا دا هلکان د دې ځینه ویم وال دلته نه وشړل خو چې موږ بل سپاټ ته موف کړو هغې شاته نه به بیا رال نو په دې وخت کې 82,000 کیوسیک سریلا دلته نه تیریږي او یو ګنټه دوه کې نور هم دا دی چې هلته نه زیاتېږي تقریبا دا به 120,000 130,000 کیوسیکس ته رسي نو ستاسو چینل به وساتت سره زما والدینو ته خاص کر دا اپیل دی چې خداره لږ په دې بچو باندې کنټرول وکړي د یو لرګي دپاره یا دوه لرګو دپاره خپل مستقبل او د ماشومانو مستقبل هم په خطره کې مه اچوئ او موږ ته هم انتظامیې دپاره هم نورې مسلې مه جوړوئ مونږ الریډي الرټ یو انتظامیه الرټ ته خو لکه د څنګه چې څومره زموږ ذمهواري ده دومره د عوامو هم ذمهواري ده د والدینو هم ذمهواري ده تاسو کتلی شئ دا مخامخ د نه هغه سایډ وګوره دا پولیس د سهاره نه په دوی باندې ستړي شو په والو باندې هم خو هغې باوجود هم دوی نه کنټرول کېږي بیا راځي نو بیا زه اپیل کوم ستاسو چینل په وساتت سره چې انتظامیه ریسکیو ټول زموږ چې ټول سټاف دی هغه ټول الرټ دي د هغې چې څه هدایات وي هغې باندې عمل کوئ ښکلې هم خبره مو وکړله پولیس ته چونکې د دهشتګردۍ خلاف جنګ هم دی په هغې کې هم مصروفه دي نور هم ګڼ شمېر مسلې دي ورته او دا ورله دوی یو ایکسټرا کار جوړي دا راته ووایئ چې دا واقع چې کومه شوې ده کسان څه وخت څومره دي په کوم ځای کې څه وخت ګیر شوي دي تاسو ته اطلاع څه وخت راغله دا چې 15 ماشومان دي او دا دلته کې لرګي نیولو دپاره د منځ ته ورغلي وو ټیوبز ورسره دي هغه ټیوبز باندې هغې د هغه سایډ نه یا یو سایډ نه بل سایډ نه ورټوپ کړي خو بیا منځ ته چې لاړه نو اوبو فلو پې زیاته شوه نو ګیر شو نو مونږ دلته نږدې موجود وو مونږ کنټینیوس مونیټرنګ کوو ډي سی صاحب هم د هغې نه 15-20 منټ مخکې دلته وزټ کړی و ډي سی صاحب په خپله باندې کسان دلته نه ویشړل پولیس پترو باندې او چې مونږ بل سپاټ ته لاړو دلته مونږ ته اطلاع میلاو شو چې دلته ماشومان ګیر دي نو مونږ بس 2-3 منټه کې راورسېدو چونکې مونږ نږدې وو نو بیا ریسکیو والا ټیمز الریډي وو خو چې کوم د دوی هغه بوټ دی کوم سپیشلایز بوټ دی چې دې دپاره داسې سچویشن دپاره دی هغه په خیالي کې وو نو هغه 10-15 منټ کې ټایم لګېدو نو هغه راورسېده دې دوران کې ټول صوبایي انتظامیه چې دا سی ایس صاحب آی جي صاحب ایون کور کمانډر صاحب هغې افیس نه هم طرف نه هم اطلاع راغله چې یاره که انکیس تاسو ته هیلي ضرورت وي نو مونږ ورته ریسکیو زمونږ بوټ شته دي که انکیس هغې نه ونه شوه نو بیا به مونږ تاسو ته ووایو خو الحمدلله ریسکیو بوټ سره باندې هغه ټول کور شو او 15 کې 15 ماشومان ریسکیو شو دا وخت هغه ماشومان چېرته کې دي سیف دي نه دي سیف ماشومان سیف دي دلته اوس هغه سایډ ته وو چې کوم ځای کې دوی ګیر وو بوټس هغه دلته اوس یې دلته راولي نو تاسو په خپله باندې وګورئ او دلته کې الریډي په دفعه 144 ته بار
او د هغې باوجود هم دوی د یو لرګي دپاره یا دوو لرګو دپاره خپل ځان هم په خطره کې اچوي، خپل ژوند او انتظامیې دپاره هم مشکلات جوړوي. کاسر الرحمن صاحب ډېره زیاته مننه. قدرمنو کتونکو دا وخت را سره تحصیلي تنګي ناظم الله حاجي فضل امین صاحب ولاړ دی، سیلاب موقع راغلی دی او د هغې نه به تپوسونه کوو. ناظم صاحبو سیلاب لرالی سیلاب هم وکتو، خو د هغې نه مخکې یوه خبره دا کومه چې کوم خلکو ته تاسو اعلان، چونکې ما ستاسو څو ورځې مخکې انټرویو کړې وه، تاسو وایي چې یاره موږ مسلسل لګیا یو اعلانونه خلکو ته کوو چې ځان بچ کوئ، خو دا خلک چې کله سیلاب راشي ښه ویني او بیا هم اوبو ته ورځي هلته کې لرګي رانیسي، نو دې حوالې سره به څه ویل غواړئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ خو د ټولو نه مخکې ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوو او مونږ همدې عوامو ته د خپلو عوامو ته همدقه خبره کوو چې لرګی دونه قیمتي شیز نه دی، جان قیمتي دی. د خپل ځان حفاظت په خپله وکئ چې بیا دا نه وایئ چې لکه زمونږ چا مرسته ونه کړه. ته د ځان مرسته په خپله وکړه نو هره اداره به ستا مرسته په خپله کوي. موږ دوی ته سوال کوو، منت کوو، زاري ورته کوو چې لرګی دونه قیمتي شیز نه دی، یا بل به ته د لرګي بل یو داسې شی به را رواني چې ټیک ته د 100,000 روپو به خو ستا جان قیمتي دی. نو موږ دا یو ریکوست د عوامو ته کوو چې د خپل جان خیال وساتئ. مال به میلو شي چې ستا جان بچي، ستا جان قیمتي دی او د خپل ځان حفاظت د دوی په خپله وکړي. ناظم صاحب سیلاب حوالې سره در سره څه معلومات دي؟ په زیاتېدو باندې دی، په کمېدو باندې دی؟ که سیلاب تیزیږي نو بیا ستاسو د ناظم الله په حیثیت باندې څه تیاری دی؟ زمونږ خو دغه تیاری دی چې تاسو اینې ریسکیو وال هم موجود دي، زمونږ د ټیمې سټاف هم موجود دی، اے سی صاحب ډي سی صاحب هم موجود دی، دغه اینې مخامخ ډي پي او صاحب هم په خپله موجود دی. خو موږ دا تیاریانې ټولې کړي دي. اوس داسې ویلی کېږي چې یو بله ریلي را روانه ده، هغه هم د 80,000 نه اباو ده. نو موږ د خپلو عوامو ته همدقه یو ریکوست، یو سوال کوو چې د خپل ځان حفاظت په خپله وکئ، ځکه چې تاسو د دې سیند نه ډډه وکئ او خپل جانونه بچ کئ. ناظم صاحب خوشحاله اوسئ. مهرباني.